او راځي ناوګي والو لګ د دواړو جهانو سردار مبارک آئینه لګ ځان ته مخامخ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بحیثیت خاون یولسو بیبیانو سره ژوند تیر کړی سیو فرمایل خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی پتا څنګه غوړه سړی هغه دی کور والا د پاره غوړه وي زه د خپل کور والا د پاره غوړه یم وای فرمایل مور ابیدا عائشہ ما ته پته ده چې ته خوشاله یم ما ته پته ده او چې ته خپه یم ما ته پته ده هغه ته فرمایل تا ته څنګه پته لګي وی چې ته کله خوشاله ته وای لا ورب محمد او چې کله خپه ته لا ورب ابراهیم مور ابو دوی نعم بالکل اجل بالکل دقه دا تعلیم را کوم ته ز رحمت ما مور ابو ته وی وبراوړه مور ابو وبراوړي مور ابو ته خپل وسکل یا بعض محدثین وی پیغمبر اسلام ته فرمایي ته وسکا چې وسکل دي ورته وی عائشه ته په کوم ځای خلکی خدا چې زه په هغه ځای باندې خلکی دم چې ته خوشاله شې شته په نو وګای کې بنیر کې څوک مولا تبلیغي پیر سے سید چې خپل خزي د جام نو وبس کړي او دیتی اوس کی تاسو باندې وخت وبس دا بس جوړس کما وتا خدای جنتی کا د خزي چټه کې خوشفانه د خزي د خړې نه نوړې زما په خړې کې کېدا د خپل خړې نوړې دغه په خړې کې کېدا شفا ده پکې خزي د نوبو غواړي ځانې دا وبلګی راکه میستا خو ته بروته ورکه جام ډک تا ته به اجر ملاویږي پیغمبر علیه السلام فرمایل تاسو کې غوړه سره هغه د چکور والد پر یو نه بیبیانی موجود دي د یو بیبی نه د عائشه بیبی کور ته سالن راغی عائشه بیبی غصه شو او بندا بنی د حق اصل له اکاسه واغه وې ول زما کور ته وروړي هغه خادم ته د دواړو جهانو سردار مبارک بن صبر وره پخپل لاړ پخپل هغه کاسي ټوکړي اوچته کړي دسبین ته وګرځولي کم خوراک چې قابل استعمالو هغه پخپل استعمال کو نوري پخپل پاکو لاسونو مبارکو دسبین ته وګرځاو لاړ د عائشې بیبي د تاخ نه کاسر واغستا خادم دې ورکړه ودا التوسخ البنوي چې ستا کاسا عائشې ماته کړي دا تعلیم دی دا سیرت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اپناو کوي شته په مولانو کې څوک چې خزه ورته وي زما مری تړکیږي ما مری ته بوزم زما ته مری ته بوزم ما کلام ته بوزم وردا قید دی پیغمبر اسلام غزوات نه بولی حج نه دی بولی مونږ پیرانو ته مزه تر حج بوزا ورونو سره لاړه زما سره سمې نشته ورکه ته بوزا کنه دبل پیدا به وکي بیا به ارمان کې زما په خبرو پسې د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه کرام سره روان دي خدای دې مونږ تاسو بوزي به تاسو هغه وادي او خیمه وادي سلعه پیغمبر اسلام صحابه کرام ته ځای او عائشه بي ته وی مقابله وکړو چې ته وګټې کو زو وګټو الله اکبر سره خوشاله ورو د باره د خپل بیبيانو لړل لحاظ کړي پیغمبر اسلام منډي عائشه بي منډي او محدثین حضرات پیغمبر اسلام قدمونه واړه کړل چې د عائشه زمانه وګټي دا خوشاله شي ما خاصه ګټلې ده زه خو اسه سر بالا یم زه خو اسه د نبیانو تاج یم ما نه خصونه شي ګټلې پر دې زمانه ټبر خوشاله شي دو کارته وسره منډواني یو کارته دی هغه وګټلا چې ګړې ما وګټلا پیغمبر اسلام بل پیره مګو بل پیره دی وګټلا عائشہ بھی خپه شو وی ولې خپه کیږي عائشہ وتا زمانہ وګټل نه وخت ماته نه ګټلې نه د تل کبي تل کا نمبر می در خلاص کړ بدل می خلاص کړ الله اکبر دا تعلیم دی دا سیرت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو اندازه لګوي د یولسو خاوندانو خزو قصه عائشہ بی د جمی پشپکی د دواړو جهانو سردار مبارک ته دا قصه کوي د نبوت تکاوت د ظالمانو ظلمونه د قوم مخالفتونه د شپې تاب نه لري
پناستی مز فرمایلی په اول عیسی کې مز فرمایلی په منځ عیسی کې مز فرمایلی او بیا خپل ټبر ته کینی او غور ته کیسه کوي او بیا تاسو ته پته نشته چې د خزو کیسې ختميږي کنه ختميږي کال مخکې به د بیره کیسه کړي بیا به تکي اب دو کال مخکې به بیا کوي هغه عائشه بیبي وته د یو خاون کیسه کوي بیا د بل خاون کیسه کوي بیا د بل خاون کیسه کوي د یو د سو خاوندانو خزو کیسه ا د دواړو جهانو سردار مبارک د وګه ها دا بیا چې چلو شو دا بیا چې چلو شو او بیا ورته یو کیسه کوي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا ته پته شته ابو زرعه ام زرعه داسې وه چې د دې کیفیت د دواړو جهانو سردار مبارک وکتل چې دا په دې قصه خوشاله ده او د دې خاون په کردار خوشاله ده نو وی وته فرمایل عائشه زستا د بارا داسې یم لکه ابو زرع د ام زرع ده څوک به پتا سو کی چې خزه ورته تا خبرې کوم د مور په باره کې ته زما د مور په باره خبر پلار کړه وځي طلاق کوم نه کوم خبره ده وتا خدای جنتی کا د دې خزه د خلی د پاره الله غوګون استا پیدا کړی دی خبره واورا لګو سره ملګری شه دا غو زما د مور ډېر بد کوي دا غو ظلم کوي دا غدا کوي دا ټولې کیسې واورا اخر کې ته وایې کنه مونږ گزاره کوو زما مور ده کنه گزاره وسره کوه ما سره ډېره گزاره کړل قسم په خدای کو ستا خزه ته بیا د مور شکایت کی خو هغه غریب خبر شو رکوړ نه ته ولا په خله کې وچک وتا خدای جنتی کا راځه د پیغمبر اسلام سیرت راوړه